بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مازوګ په دوستانو مشهور ټیک ټاکر شاهنواز چې خپل ملګرو ډیره زیاتې بې دردۍ سره قتل کړی دی، هغه د قتل وجه رامخې ته شوله. دغه ملګري خپل بیان کې څه خبرې کوي او دا ظلم او زیاتې ولې وکړو دې باره کې به ټول معلومات په دې ویډیو کې شیر کوو. او که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ. او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کړي، ټالې نشان دی ووایي تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو وخت اخري دی، حاسدین سیوا شوي دي، خلک منت نه کوي. منت چې نه کوي نو په دې واجب باندې هغوی د حسد شکار شي، حاسدینو کې شامل شي. چې څوک منت کوي هغوی ترقي وکړي. شاهنواز چې هغه ترقي کړې وه، ښې پیسې ګټلې، خپل د غریب ملګري چې دي هغوی اګنور کول، هغو صاحب خبرې نه کولې، هغوی ته به دا خبرې ډېر زیات تکلیف ورکول چې موږ شاته پاتې شو. او نن چې دغه ترقي وکړه نو دا موږ ته لیف نه ورکوي. نو دوستانو هغه دا خبره هغه دپاره ګناه ثابت شوله او دې واجب باندې هغوی خپل ملګري چې دی په سر ویشتلو او قتل یې کړو. دوستانو تکلیف ته دې خبرې دی چې موږ د منت نه ولې یریږو او موږ خپل قسمت باندې اعتبار ولې نشته. قسمت نه زیات موږ خپل خدای باندې اعتبار ولې نشته چې الله پاک به موږ ښه کړي. الله پاک موږ نه بهتر دې خبرې باندې پوهیږي چې دغه ته ما کوم ځای کې څنګه ترقي ورکونې ده. صرف کوشش پکار ده چې تاسو هغه طرف ته کوشش ورکړه. هغه روزي چې ده هغه ټیک ټاک کې لیکل شوی وه، که هغه روزي تاسو روزي په کاروبار کې لیکل شوی کیدای شي تاسو هغه نه ډېر زر مخکې ترقي وکړي چې څومره دغه په 10 کالو کې کړي او تاسو هغه ترقي په 1 کال کې وکړي. نو دوستانو حسد مه کوئ، حاسدینو کې ځان مه شاملوئ. دا دنیا مو به خرابوي، هغه دنیا مو به خرابوي. دوستانو دې باره کې تاسو سره د کومنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور وکړئ. والسلام.